د خیبر پښتونخوا پولیسو دویم مشر اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي بابا خیل ویلي چې تیر کال په 2022 کې په صوبه کې د 315 ماشومان سره د جنسي تیری پیښې شوي او څلور ماشومان وژل شوي خوم دي د ډان ورځپاڼې ترمه بابا خیل د شمیره په پیښور کې د ماشومانو د حقوقو د لپاره قومي کمیشن پر جوړه غونډه کې خودلې ده نوموړي ویلي چې پولیسو د ماشومانو سره د جنسي تیرو په پیو په تور کې 300 یو کم 10 کسان نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو عمران ټکر چې په دغه غونډه کې ګډون لرلو هغه په خبرو کې وویل چې د ماشومانو د حقوقو په خاوي د جنسي تیری په ضد سخت قوانین جوړل کیږي په دغه اړه ډیر کار کیږي خو د دې مخنیوي لپاره کار پکار دی هغه زیاته کړ چې په کال 2021 کې د 300 ماشومانو د جنسي تیری پیښې شوي او په کال 2019 کې د پولیسو شمیرو ترمه د ماشومانو د جنسي تیری 115 یا پیښې شوي نو موري وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د جنسي تیرو په پیو کې اضافه شوې ده او زیاته کړه چې په یادو پیو کې زیاته پاملرنه سختو سزاګانو ته کیږي خو وایي چې په دې نظام کې سخت سزاګانې ممکن نه دي د نوموړي په خبره د دې پیو په مخنیوي کار پکار دی ټول خلک ټولنه حجرې جماعت او سکول نه دا غږ پورته شي چې د ماشومانو سره جنسي تیری د شریعت د پاکستان د آئین او قانون او نړیوال قانون خلاف کار دی ملک او مذهب پر بدناميږي عمران ټکر وایي چې په کال نیم کې ځینې ښه پرمختګونه شوي خو نظام دغه پیو په مخنیوي کې ناکام شوی دی ځکه نو اصل کار په مخنیوي پکار دی په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان میډیا ته ویلي دی چې د تلسم آئینی بدلون وروسته د ماشومانو د حقوقو په خوندیتوب په لړ کې د پالیسۍ کچې ترخه د ښه پرمختګ شوی دی په قومي کچه کمیشن او ادارې جوړې شوې دي خو نوموړی وایي چې حالات بیا هم د اطمینان وړ نه دي او د هغې ډېر علتونه دي لکه د آبادۍ سیوا کېدل د تعلیم نشوالي او په ګڼ شمېر کې ماشومان سکولونو ته نه ځي هغه زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې په کال 1996 کې د مزدورۍ کوونکو ماشومانو چایلډ لیبر سروې شوی او په هغه سروې کې 30 لکه ماشومان په پاکستان او 11 لکه په خیبر پښتونخوا په چایلډ لیبر کې وو او د هغې وروسته بیا کومه سروې نه ده شوې په کار ده چې دغه سروې وشي او بیا د ماشومانو د ټولو حقوقو لپاره عملي ګامونه پورته شي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د خیبر